نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه ژړا کې تېرول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځلې ټوله شپه ژړل او تر سحره یې په مانځه کې دا آیات تلاوت فرمایلو: ای الله، که چېرې ته دوی ته سزا ورکړې نو ستا اختیار دی چې دوی ستا بندګان دي او ته د دوی مالک یې، او مالک ته حق دی چې بندګانو ته په جرمونو سزا ورکړي، او که چېرې ته دوی معاف کړې نو هم تا ته اختیار دی، ته د زبردست قدرت خاوند یې، په معافۍ هم قدرت لرې او د حکمت خاوند یې، نو معافي به دې هم د حکمت موافق وي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه متعلق نقل کړی شوي دي چې هغه یو ځل ټوله شپه دا آیات لوستو او ژړلي. دا آیات شریفه مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به مجرمانو ته حکم وشي چې په دنیا کې ټول ګډ وډ اوسېدئ، خو نن مجرمان ټول جدا شي او غیر مجرمان جدا. دا حکم چې واوري څومره چې وژړلی شي لږه ده چې نه ده معلومه چې زما شمار به مجرمانو کې وي یا فرمانبردارو کې.